اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زمونږه د یوټیوب چینل لپاره چې کوم روان پروګرام دی دا جهد مسلسل چې کوم دا ریټایرډ پروفیسر رهایی شاه صاحب د ژوند په حواله دی د سره سره پکې مونږه چې کوم زمونږ په سیمه کې یا په ملک کې یا په صوبه کې یا په دنیا کې پیښې مسلې دي نو په هغې باندې هم بحث کیږي. اوس موږ ته په دې وخت کې چې کومه ایشو درپېښه ده نو هغه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نګران حکومت راغلی دی د دې په حواله باندې چې کوم وزیران دي یا نور ذمه دار دي نو دا ډېرې زیاتې ګوتې نیوی کېږي که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي که بیوروکریټس دي او که نور دي چې د پیسو رهل پهل چې کوم دی په پوسټینګ ټرانسفر په دې باندې چې کوم دی نو ډېر زیات بارګین چې کوم دی نو دا روان دی. د یو سیاسي جماعت لکه د عوامي نیشنل پارټۍ صدر ایمل ولی خان چې کوم دی نو هغه هم او بیا د پاکستان پیپل پارټۍ د مشرانو هم څه ګریوینسز دي د جی واي چې کوم مشران دلته مقامي دي د هغې په حواله باندې او خلک هم ولس چې دی نو هغه هم ډېرې زیاتې خبرې کوي چې په هیلت او بیا انتظامي او نور داسې پوسټونه چې کوم دی د هغې په اپاینټمنټ کې چې کوم دی نو ډېر لوی د پیسو د اخیستو الزامونه چې کوم دی نو هغه لګي. خو ریسنټلي چې کومه الزام لګېدلی دی نو هغه دا دی چې د خیبر پښتونخوا د 15 لکه مطلب چې ملکان سوات مردان ابتباد بنو بورونو چې کوم دی لکه چیرمنان نشته او څه پکې داسې دي چې لرې کېږي اوس تقریبا ریسنټلي چې کوم دی نو ختمېږي او د هغه چیرمنان د کوم د ملکان بورډ خو ما ته چې کوم په هغه وخت کې چیرمن تلو نو دا د ایډیشنل سیکټري ایجوکیشن چې کوم دی نو چې هغه ته چارج ورکړي او په هغه والا باندې بیا چې کومه رابطه زمونږه لکه څومره چې مونږ کړي زه څه خلکو دلته یو پروګرام شو نو هغې ته د بیایي خان نه د بنو نه او د ابتباد نه او د ډېر زوګونو چې کوم لکه چیرمنان راغلي وو دا پوسټونه خالي کېدل نو څه خلک په هغه وخت کې ما واورېدل چې هغې وویل چې یاره لکه مونږ ټرای نه کوو چې لکه دلته ملکان بورډ ته راشو نو د هغه حواله باندې څه رابطې داسې وې چې مونږ وکړې نو اندازه ولګېده چې یاره د یو بورډ د چیرمن دپاره چې کوم دی بلکې زه به د ملکان بورډ خبره وکړم چې د دې د چیرمن دپاره د 1 کروڑ روپو مطلب دا چې لکه ډیمانډ شوی دی دغه شانتې بیا د سوات دپاره به جدایي د مردان دپاره به جدایي بورډونو ته کته کېږي او هغه شانته پیسې چې کوم دی چونکې یو استاد چې هغه د سکول پرنسپل پاتې او هغه مطلب دا دی چې لکه ته د بورډ چیرمن لګې او راولې لکه د بیوروکریسي نه خو دا سړی ویلی شي چې زه یاره د تحصیلدار په حیث باندې د اے سی په حیث باندې د ډي سی په حیث باندې په دې کې چې کوم دی لکه پیسې پیدا کړي او مطلب چې چاله به ورکړي خو د یو استاد نه د یو پرنسپل نه چې هغه د عام معماران تیاروي د داسې قسم پوسټونو لپاره د دومره پیسو ډیمانډ او بیا د هغې نه پوره کېدو د وجې نه چې کوم دغه بورډونه بغیر د چیرمنان نه چلېږي نو نن به موږ په دې باندې ول د پروفیسر رهایی شاه صاحب ځکه چې دی هم ریټایرډ پرنسپل دی دې سره خبرې وکړو سر جي تاسو به حیثیت د ایجوکیشنست د یو تعلیمي سپیشلیست چې په انتظامي پوسټونو باندې پاتې شوی پرنسپل لکه بیسس ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ناول خو کتونکو ملګرو ته ډېر ډېر سلامونه احترامات ستاسو هم شکریه چې یو شی څه بدي دی نو هغه خو به ښکاري هم بدي چې څښا دی نو څښا به ښکاري اوس که چا خوشبويي لګېدلې خوشبويي پکې خیږي او که څوک چې کوم ځای نه په دوایي په ځای نه کې پاتې کېږي نو هغه چې راوځي هغه نه به بدبویي خیږي مونږ وایو چې استاد چې کوم دی نو دا پیغمبري پیشه ده بېشکه چې ده په معاشره کې که نن زه دا وایم چې استاد ما دا ګیله ده چې ما ته عزت نه میلاویږي نو بیا هر ځای کې چې کوم دی نو دوه خبرې په سات چلېږي چې څه به ته ډېرې ورکې نو څه به تا ته راځي اوس که ته ببول کرې ته چې نو غني کرې او ته وایې چې یاره دا به ماله ګلابونه نیسي یا به دا ماله چې کوم دی نو میوې نیسي نو هغه بیا میوې نه نیسي نن بورډونه خالي دي هغه دې تاسو وایه ما هم داسې اورېدلي دي ځکه چې د یقین خبره خو نه ده خو داسې متعلقه خلک شته چې هغوی زموږ په وخت کې دا وینا کړې ده چې دا اوس تن تاسو خو د 15 بورډونو خبره وکړه خو اسرار خانه یوازې 15 بورډونه نه دي دې کې نن سبا که زه تا ته ووایم د اکثرو بورډونو د چیرمنانو ټینور پوره دی څه پکې چې کوم دی نو تللي دي څه سیکرټریان دي هغه تللي دي
سچ کوم دنو کنټرولرز دی هغه تللی دي او وس زما د اطلاعات مطابق بلا شی پوسټونه راز غالبا چې سولس پوسټونه اوس په دیوږي خالی پراته دي په بورډونو کې پاته بورډونو کې پاته بورډونو کې خدای ټاپ پوسټونه چې هغه کې چرمن دي او سړي کې یا مطلب دا اهم پوسټونه دي ورسره دا خالی وري پراته دي دا صرف د بلې لپاره پراته دي او سیاسي دور زمونږ ډېرې ګیلې ډېرې معنی دي خو زه به دا ووایم چې په هغه کې د خبره خو پکې ښیي چې زه امیدوار یم نو زما سره 100 نور هم امیدواران دي هغه د یوې پارټۍ دعوت کوي په قابلیت خو څوک راځي دا خو ته ده خو د یو پارټۍ دعوت کوي یو کس نه کوي ډېرې کوي په یو په لکه د یوې پارټۍ ډېر کسان کې ډېر زیات مقابلې هغې کې کوم ده نو د هغه نه خپل امپیا پیسې نشي اخیستی او ځکه چې کله ته هغه پیسې واړي نو سبا هغه به جلسه کې هم وایي هغه په فیسبوک باندې هم وایي هغه په ټویټر باندې هم وایي هغه په انسټاګرام باندې هم وایي او هغه په محفل په اجرا او په جومات او بازار کې هم وایي بالکل نو د دې نه امپیا دا ریسک نشي اخیستی چې زه د چا پیسې واړم خو د بده مرغه نن زموږ په صوبه کې حکومت نشته نگران حکومت کې اوس چې کله نگران شو نو نگران خو په سیاست پر شوکه لګوي نو د نگران حکومت د وزیرانو دغه خو د کله پاټو منتخب کړي دي کنه بیا هم د پاټو لکه مطلب دا چې لکه د وخت د وزیر اعلی انتخاب چې کوم دی دا پوزیشن او مطلب دا چې کوم دا اوس په حکومت کې شامل پاټي دي په مرکز کې دی کړه دا بدنامي چرته دي دا چې کوم د سیاسي دي دغه پرتی دي دا هغه سیاسي جماعتونه دي ورته زه معافي غواړم په ډېر انتهایی معذرت سره زمون وزیر اعلی چې کوم هغه د سیاسي نه وایي او ځکه ته سیاسي نه وایي چې هغه په ښکاره سیاسي پارټي ملګری نه دی یو دویم د هغه د صوبې په خدای د رشتہ دار مطابق خبرې کیږي پوسټ اینڈ ټرانسفر کې ایگزیکټلی او را ترز لکه کثیر اوس هغه چې هغه د سبا لپاره امیدوار دی نه دی د وزیر وزارت امیدوار دی د وزیر اعلی امیدوار دی نو د ام پی ای امیدوار دی چې دې کله امیدوار نه دی د دې وخت به خامخا د اشتهار پیدا اخلي اوس هغه سره اختیار نشته خو کپرس کا بل پارټي چې کومه په حکومتي پارټي ده او هغه د دغه وګړو باندې ټوپک دی د چا پیسې اخلي او په دغه باندې هغه کار کوي نو بدنامي ده دا لکه نن چې په تعلیم به مونږ ووالو په ټول سکول کې په سودانه باندې کوم سروس ورکړل چې څومره فرنیچر راغلی څومره کرسۍ راغلی څومره دا راغلی څومره دا راغلی څومره دا راغلی سوال کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راځي نو لکه چې د دې خلاف بیا مطلب د ګلاس څومره وباسم دا بیا برګان پاتې کیږي بنیادي خبر پته کې باندې کومه ټول شی وړاندې دا حالات چې کوم ډېر زیات ګنده دي دوی موږ واپس تاسو خبر غزر روانو ما او لږ کې تمهید وګت شو دا ولا تاسو شو دوی چرمنان یا چې کوم نور پوسټونه خالي دي نو زما خپل نه خبر دا وکړه چې دا صرف بلای ته خالي دي بلای لپاره خالي دي چې په دې باندې ټول نه زیاته غټه ګولي سو ورکړي شي وسه زه دته د کم خلک چې د دې نه په بو چتای په حکومتي سطح باندې زو هغه خو ګرم دي خو زه چې هغه دونه ګرم نه دي سونه چې د کالج او د سکول استاد ګرم نه او هغه په دې وجه باندې چې اصرار زه دغه پوسټ ولېزم او په دې باندې زه 50 کروڑه یا 1 کروڑ یا 50 لک ولې ورکوم د دې مطلب دا دی چې زما دغه زګینا د 15 کروڑو د 10 کروڑو وطنیت کې جناب ته زکور دا به کوم او د خلکو مطابق بحث هم کیږي چې کله د استاد معیار د شبا تمهید په دې خبره پورې تړلې و چې د استاد معیار دا شو چې هغه زی او هغه ام پی ته کینی هغه امینه ته کینی هغه گورنر ته کینی هغه سیکریټری ته کینی او هغه ته چې کوم نه وایي چې طالب داو کما طالب داو کما ټوپه ته هاي پوری نغدي پیسې ورکړي او په یو ځای کې نه په لږ ځای کې ورکړي او چې زما شعور وشي چې زه دې ځای ته لاړم نو د دې سړي به راته دا ووایه چې د تعلیم سره څه تعلق شته نه شته ځکه چې دوی خو د ځانه د پیسو ماشین جوړول غواړي حلال او حرام ته نه ګوري او هغه حق او نه حق ته نه ګوري جایز او ناجایز ته نه ګوري دوی غواړي چې ماته به حساب پیسې ملاو شوي زه د بیوروکرات سره په مقابله کې شوې زه چې کوم نه هغه خلکو سره په مقابله کې شوې چې دا دوی چې کوم نه یا ډېر خط تجارت پیسه خلک دی یا نه حرام کاروبارونه دي نو چې کله د استاد سوچ دا جوړ شو نو دغه د معاشرې لپاره مفید او کارآمد سره څنګه جوړي دا خو سوال نشي پیدا کېدی نو څرنګه به چې کوم دی
نو ماته دا ووایه چې د شاګرد جوړ شي او چاته سبق وایي دی که کالج ته راشي دی که سکول ته راشي نو دی بیا هغه سبق خو وایي نه د ده په مضمون خو صرف پیسه سورئ د ده په مضمون دفتر سوري د ده په مضمون باندې یخه کمره او ایسي سوري د ده په مضمون باندې چې کوم دی نو د ویبو سفر سوري. او یو خبره بله کوو چې لکه مطلب دا دلته کې د عینیت تاسو وګورئ مطلب دا چې د بجلۍ ریټونه ګران شو مطلب دا چې د هر څیز قیمتونه لیوي ټیکس چې کوم دی چې کوم بیخي د وفاق دی لکه بدماشي د بدماشۍ ټیکس دی په پېټرول باندې 70 روپۍ چې کوم دی نو لکه په دې بجټ کې لګېدلی دی او بل طرف ته چې کوم دی تر ججانو تنخواګانې سیوا کې بیا په پوسټینګ ټرانسفر باندې دومره پیسې چې کوم دی لکه اخیستی کېږي او خلک ورکوي دا څنګه غریب وطن دی خو د قام ډېر زیات بې حسي ماته د قامي بې حسي ښکاري قام چې کوم دی نو هغه ډېر زیات بې حسه دی او زما په خیال چې د لیډرشپ فقدان راته ښکاري که نه یې په کار به د دې څیزونو مخنیوی شوی وی لکه د چیرمنانو نه به راشم ما د ملکان ګوټ کې پروګرام و نو چې ما په هغه درېو کې د دوو کسانو سره رابطه وکړه د دې ډیویژن سره تعلق نه ساتي نو لکه مطلب دا چې یو کسان دوه کسانو ما ته وویل چې لکه مطلب دومره پیسې موږ نشو ورکولی چې لکه ملکان ګوټ ته یا مطلب د چیرمن راشم خبره هم د دغې نه روانه وه ډېر افسوس خبره ده چې د چیرمنانو بورډونه چې کوم دی لکه د چیرمنانو نه خالي دي او په هغې باندې لکه کروڑ روپۍ د چیرمن نه د یو استاد نه چې کوم دی لکه د هغې ډیمانډ کېږي او خپل جایداد خرڅوي او که فرض کړه خرڅوي دغه پیسې ورکوي نو د دغه قام د بچو نه به وباسي دا د دې نګران حکومت په شا باندې چې کوم خلک ولاړ دي کوم سیاستدانان کوم سیاسي پارټۍ ولاړې دي دا د هغې دپاره هم د شرم خبره ده او ډېره د پیغور خبره ده چې هغه حکومت چې هغې په کرپشن باندې چې کوم دی نو ختم کړی تیر چیرمنان سره چې موږ رابطې وکړې کوم چې پاتې شوي دي د هغې نه مطلب دا دی چې چېرته په دې پوسټ باندې چا مطلب دا زموږ دلته پروفیسر ایاز پاتې دی زمینګل پاتې دی نو خو په هغه وخت کې چېرته هم مطلب دا دی چې چا د چیرمن دغه لپاره چې کوم دی د پیسو ډیمانډ نه و کړی نو هغه څه کړی کړی چې ایاز چې کوم دی نو هغه نیشنل پارټۍ حکومت و هغو کړی او نو ما تاسو ته لا ویلي وي چې په یوه پارټۍ کې چې کوم دی نو بلا ډېر شوي وي ګرانې د هغه څوک پیسې نه شي اخیستی دا زمینګل کار چې کوم دی نو همایون خان کړی و هغه چې دی نو د ده نه پیسې نه شوې اخیستلی دی کور کلي صرف کرایه مرایه لګېدلې وو هغه په داسې راغلی و چې لکه مطلب دا دی هغه یو کالج دپاره تللی و چې زما ټرانسفر وکړه هغه ورته ویل که د بورډ چیرمن پوسټ خالي ده وی اپلای ورته وکړه زه په دې وخت کې کوم دی چې زه همایون خان له ډېر کریډټ ورکوم بلکل پکار ده چې هغه چې کوم دی نو هغه په چېرته دی یو کس ولیدو چې یاره دا سړی د دې ځایي اهل دی نو د خپله ځانه بیا ورکوي نو هسې هم لکه بیا خو لا حکومتونه هغه خلک ښه شو بیا مطلب د بیا کوم خلکو د موجوده نګران حکومت په شا ولاړ دی ډېر لکه په دې کې د صوبې په سطح باندې سب پوسټینګ داسې شوي دي چې په هغې کې د 8 کروڑ او د 9 کروڑ روپو خبرې کېږي چې یاره لکه دا اخیستی شوي ده مطلب دا چې اوس په د اتحادیه حکومتونو هم په خپل منځ کې وران دي بهرحال الله تعالی دې ورته نصیحت وکړي او الله تعالی دې زموږ دا وطن چې کوم دی نو ما یو خبره دوه سره د نورې شریکو مې بیا چې دی نو بس کو خیر دی یو مې دا وي چې دا نگران حکومت یادو خدا نگران حکومت په اصل کې دی هم نه دا زمونږ د پیډیم حکومت دی او کوم ځای کې چې ډېرې پارټۍ را جمع شي او د هغې حکومت جوړ شي نو په هغې کې بیا په دې څیزونو باندې کنټرول ګران هغې کې د هر چا را جمع کول دا چنده خطولي چې یو پکې رانیسي نو بل ته ټوپ وایي نو د دې خلکو د ټوپ وهلو د وجې نه چې کوم دی نو دا وزیر اعظم نشي کولی هغه خپل اختیار یوه خبره مې دا کوله او دویمه مې دا کوله چې دا په معاشره کې دا مشهوره ده چې د استاد نه بل شوم سړی نه دا په موږ باندې الزام دی او الزام هم نه دی موږ وایو چې خیر دی 90% ختم دی بلکل نو چې د استاد په شان کې سړی چې هغه ته د معاشرې شوم سړی وایي د هغه نه څوک چې کوم دی نو د کروڑونو روپو مطالبه کوي دا راته ووایه چې یاره د تحصیلدار نه به د وسوله کوي د ډي سي نه به کار یو آخري خبره بیا پاتې کېږي هغې ته ونه رسېدمه هغه دا ده چې زه یو مطالبه زما ده او ګیله مې هم ده دغه نه د سرکار نه چې زمونږ چیرمنانو یو کمیټي یو هغو فیصلې کوي چې یاره د دې څیز به دونه پیسې او دونه به پکې پلان کې اخلي او دونه به پکې پلان کې اخلي او د دوی یو داسې یو فنډ هم وي چې هغه اډیټیبل نه وي زما په خیال سره د چیرمنانو نه دا اختیار مطلقا اخیستل پکار دي چې دوی چې کوم دی نو په خپلو کې جرګه مرکه شي
او ځان له د بورډینګ د چیرمن بورډینګ چیرمنان او هغه ځان له یو سیس باندې پیسې مقرر کړي چې دا حال تلاړو او دا غزګینه دی راشي ردله نغ دي پیسې ورکوي دا دونه هارونه مې وکاته ولې دونه هارونه ته ګوري د هارونو کتو د پاره سیکرټري جدا لاړ شي لکه فیمیل سټاف په دې لکه فیمیل باندې ته میل سټاف ته لږه وس په دې د اف سی دا اف سی کې انچو اصرار خا دې کې د کیټاره سکول تا مطلب دا میل سټاف ته لږه میل الکان د بورډ ته لدی کلریکل سټاف ته لدی اول ته چې کوم د جنکو حالونه کتلې په حالونه کې ناشتي دا چې کلمې په ټلیفون کې دی وتی دي د اردو یو شاعر راغلی و چمن میں ہے کہ تمہارے چمن کی بات کرو علوم کی لال اور یاسمی کی بات کرو بس ما محکمه را دې د غرغ نه خبر یم نو زه تاسو سره خبره کوم چې د بورډ کلاس 4 په انسپیکشن زی بس د پاره دا چې راشي د دې چې نو یو انسپیکشن 3000 روپۍ او د دې کې بیل جوړول نه دي بیل په اساس ځان لپاره درکې او په هغه ساعت کې کیش کې چې راشي دا ډي ام سی جدا پیسې دا کریکټر سرټیفیکټونه څه قسم چې دي دا هر یو جدا پیسې آیا دا بورډونه د لوټمار لپاره دي یو بورډ سره چې کوم دی د کروڑونو اربونو روپۍ پرتی دا ولي دا صرف د لوټمار لپاره په دې تعلیم کې چې کوم سټیک هولډرز دي دا څلور سټیک هولډرز کې د ټولو د اهم سټیک هولډر چې کوم دی نو هغه طالب علم دی او د ټولو نه زیات استحصال هم د طالب علم کېږي په دې حالت په کار خدا وا چې زمونږ دا بورډ چې کوم دی نو په دې چې د الک نه اسم نه غسته ځکه چې په نور وطنونو کې ترقی کړې ده نو البته تعلیم او صحت مفت دی او زمون بدن ته کې تعلیم او صحت بربادي ده د خلکو لوټ مار دی زه خو یم چې د بورډ دا چیرمن چې څونه به تنخواهي هم دغه به تنخواهي د سیکرټري تنخواه هم دغه تنخواه د دوه تنخواهګانې څنګه دي بیا چې کمیانو دلته کې په ډیپوټیشن لاړ شي بلته جدا چلیږي هلته جدا چلیږي خدوا دا دوه تنخواهګانې پکې د کم طرفه راغلي بیا چې د پیسو ډیمانډ خلک کوي نو بیا په دې کې کوم دی اصلاحات لکه دغه سدونه کې دا ضروري هلکان چې په یو امتحان د کلی هلکان په یو امتحان د هر یو هلک نه د امتحان داخله غوښتل د هر یو هلک نه بیا ته د ډي ام سي جدا پیسې اخلي د هر یو هلک نه ته د ری چکن جدا پیسې اخلي ری چکن هم نه ری ټوټلی وږي اصل په کې تشخان لګول دي دغه جدا پیسې دي او لا وخت پال تک بستان پیپر پسې بځې لګي دا څه ده هلک نه دا دي خلکو په مله مشکلات پیدا کیږي چې نشم در چا پانسا اسانتیا پیدا هغه نه دي د لپاره پیسې اخلي چې د دې ظالمانو په دې کې صحیح او که حکومت په دې باندې لږ غور وکړو د بورډونو د مراعات ختم کړه نو نه دې ته څوک بیا چې کوم بیانو داسې فعال کړو او دا ورته هغه نه بیا د څوک پیسې نه به پیسې ورکوي چې خلکو ته منت کجرا خلک چرمین شو د بوتو چې به جوړ نه من جوړ نه و نو بیا به دې څوک راځي نو هغه په یو میشه درځي او چې کله یو سره یو میشنری سره راشي نو دا هغه چې نو میشنری نو هغه ویژنری نو هغه به د خپل ویژن مطابق چې کوم دی نو ادارې او دا قوم د فلاح لپاره کار کوي نو دا خیال دقه دی دا مې ډېر مننه خبره د بورډ د چیرمن د اپوینټمنټ په کرپشن شروع شو او په ډېر خبره باندې ختم شو چې ډبل مراد ختمول پکار دي او دا یوازې دغه نه دلته نور هم ډېر څیزونه دي لکه د اپریشن زون د دلته د افسرانو چې کله ډیوټي کوي دا هم ډبل تنخواهګانې یا ډبل مراد ورکړي بیا ته ماته دا ووایه چې په کوم ځای کې لکه اپریشن روان دی سړی راغلی دی ډبل تنخواه اخلي نو دی دا غواړي چې دلته امن راشي خو چې دا علاقه یې خرابه چې زه پکې نه شم چې ډبل تنخواهګانې دا مراتونه دا ټول ختمول پکار دي چې باید ډبل به هیڅ سیز نه لکه چې کم سیز براعت ختم کا غاړه دي ختم کا مدینه پروتوکول ختم کا بیا هیڅ نشته بیا مسلمانۍ بالکل او مطلب دا چې معاشره باندې جوړه کړي نو اصل مطلب دا چې موږ دا یو کوم نو جماعتونو دشو نور قصه ډیره زیاته ورانه راځي الله دې خیر کړي الله دې دعاګانې او ټیک شو دې قدر باندې کوم زموږ پروګرام دا برکت تاسو وکړه او موږ دومره علم نه لرو خو به هر حال چې پرشته حالاتو کې کوم خلکو د چیرمن د دې دغه سره تعلق مساجد هو بهر نه ماته ستو وی جاوی می چیرمن ملکن بورته د دې سره د تکړو نه غي دغه حالات چیرمن پیسې وخت کېږي څنګه موږ خبره وکړو د ایجوکیشنست سره موکړه چې هغه به د نور هم ډېرې پیسې مخې تراله نو د دې شته پروګرام د هدا پوره الله تعالی زمون په حال رحم وکړي اجازه راکړي د الله پامان الله بابا